شیر افضل مروت د پی ټی آی پارټۍ نه عمران خان په خپله ویښکلی دی. دا دعوه صحافي صدیق جان کړې ده چې عمران خان د جیل نه شیر افضل مروت ته دا پیغام جاری کړی چې څومره کم وخت کې ته پاپولر شوې، څومره کم وخت کې ته مشهور شوې، نو هغې نه کم وخت کې به ستا دا مشهورتیا ختمیږي. شیر افضل مروت د پارټۍ نه د ختمولو فیصله د عمران خان وه. بل هم په شیر افضل مروت باندې څه الزامات لګېدلي دي چې په هغې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو، خو آیا دا حقیقت دی که نه؟ الزامات پیدا دي چې شیر افضل مروت د اسټابلیشمنټ سړی او په څه طریقه باندې د پی ټی آی پارټي هایجیک کوله. په کومه طریقه باندې سره د ویډیو کې کمپلیټلی ایکسپلین کوم، خو دې کې حقیقت شته او که نشته. آیا شیر افضل مروت یو پښتون د مروت قوم نه تعلق لرونکی عمران خان سره دومره غټه دوکه کولی شي که نه؟ دا به تاسو ماله په کمنټ کې وایي. زما پوینټ اف ویو سره خو بالکل شیر افضل مروت دومره غټه دوکه عمران خان سره نشوه کولی، خو چې کم الزامات په مروت صاحب باندې لګېدلي دي دا سره په دې ویډیو کې جاری کوم. جی شیر افضل مروت حوالې سره چې کم د پی ټی آی چې کم لیډرشپ ته آی په دا الزامات لګول چې دا اسټابلیشمنټ سره او د غواړي چې د پی ټی آی د پارټي د کپتان نه هایجیک کی، کپتان په جیل کې د غواړي چې بس د عوام په زړه کې ځای جوړ کی او د ځان لیډر جوړول غواړي. ښه چې کله وای ټوله پارټي جیل کې ونه شیر افضل مروت آزاد وای وجه سو چې د نه گرفتارې دو دي کې غټ کوېسچن دا اوچت کړی دی. عمران خان جیل کې ساتل او شیر افضل مروت د عمران خان متبادل عوام ته ښکارا کولو. جی دی پلان وای دا د اسټابلیشمنټ سره ده او پلان دا چې وای د عمران خان متبادل عوام ته ښکارا شي، بیا د شیر افضل مروت پسې ټول عوام لګول او دغه مقبولیت جوړولو او عمران خان پارټي هایجیک کولو. جی شیر افضل مروت پنجاب، کراچي یا بل چرته هم نه ګرفتارېدو، چونکې دی به ګرځېدو خو دی نه ګرفتارېدو ځکه چې دا وایي د اسټابلیشمنټ سړی و او داسې به د پی ټی آی سپورټرانو شیر افضل مروت لیډر جوړ شوی و. مطلب شیر افضل مروت په د پی ټی آی چې څومره هم سپورټران دي د هغوی دپاره به یو ګریټ لیډر جوړ شوی، خو دا منصوبه عمران خان ته پته ولګېده او دا منصوبه کپتان خرابه کړه. کپتان ته دوکه ورکول اسان نه دی، کپتان ته دوکه ورکول بالکل ناممکن خبره ده. اوس د مروت پلان وای ناکامه شو او کپتان خپل دی د پارټۍ نه وویښ کوجي. خو مروت اوس هم دا بیانات جاری کوي چې عمران خان رهایی دپاره روډونو ته وتل پکار دي. لکه روډونو ته وایي ځکه وتل پکار دي چې دا عمران خان رها شي او د شیر افضل مروت دا خبره دی ځکه کوي چې دا څومره هم د پی ټی آی لیډرشپ ته دی روډونو ته لاړ شي او دی هم ګرفتار شي، نو شیر افضل مروت په واحد لیډر پاتې شي، ورسه به دی بیا خپل د پی ټی آی لیډ کوي. جی وایي د پلان دار چونکې خو د عمران خان د رهایی دپاره خبره کوي. د شیر افضل مروت مقصد بقایا لیډران هم جیل ته کول دي او خپل د پی ټی آی لیډر جوړېدل دي. عمر ایوب، بیرستر ګوهر، رؤف حسن، شبلی فراز په دې پلان پوه شو او مطلب په دې پلان چې کوم دی دغه ټول لیډرشپ وی شو چې مروت د پی ټی آی سپورټران خپل طرف ته راغب کوي او پی ټی آی پارټي چې کومه ده هایجیک کوي. او بل طرف ته چې کوم دی هم شیر افضل مروت دا بیان جاری کړی چې زما په سر باندې عمران خان ته غلطې خبرې شوي دي او زه کپتان سره ملاقات کول غواړم، چې کله هم زما کپتان سره ملاقات وشي زه به له خپل موقف مخې لکېدم، هغې نه پس د کپتان خوښه ده چې ما ځان سره ساتي او که نه که ساتي مې ویل اینډ ګوډ او که نه مې ساتي زه به له خپل سیټ واپس ورکړم، ځکه دا کم سیټ چې ما ګټلی په الیکشن کې دا ما د کپتان په نوم باندې ګټلی دی. یو طرف ته شیر افضل مروت دومره نرې خبرې کوي، دومره بهادرې خبرې کوي، او بل طرف ته په شیر افضل مروت باندې دا الزامات لګي کوم چې په دې ویډیو کې تاسو سره ما ډسکس کړ. نو آیا اوس دې کې حقیقت شته که نه؟ د ستاسو سینس څه وایي، د ستاسو عقل څه وایي چې آیا پر حقیقت کې شیر افضل مروت د عمران خان نه پی ټی آی پارټي هایجیک کوله؟ خپله رایه په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. والسلام.